په نوي سبق باندې پوهیږئ. ښه أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. نو مونږه چې پرون کم سبق ویلو هغه شاته چې کم سبقونه په دې به یو نظر د وړاو کو زر به ته د هغې خلاصه ووایم چې سبق نمبر 1 کې مونږ ویلو حروف هجا چې حروف هجا څه ته وایي. حروف هجا څو دي او د کم ځای نه ادا کېږي. صحیح شوه. بیا ورپسې به سبق نمبر 3 چې مونږه ووی چې مخارج الحروف چې د حرفونو مخارج هغه څو دي او د هر حرف مخرج هغه د کم ځای نه حرف ادا کېږي او الف مده واو مده او یا مده الف غی او یا غیر مده او واو غیر مده پکې مونږه څه کړي هغه مونږه ویلي دي تاسو ته. هغه مونږه ویلي دي تاسو ته مونږ پیژنګلو درکړی ده چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي او یا مده هغه څه ته وایي. ټیک ته. نو هغه به ان شاء الله تعالی که خیری اوس په موږ نوی سبق شروع کوو. نو دا ټول مخرجونه پرون موږ ختم کړي دي. صحیح شوه. اوس موږ مخې ته چې کم دغه شروع کیږي سبقونه نو په هغه زموږ د زبر د زیر د یو زبر د یو زیر د یو پیش د ولاړ زبر د ولاړ زیر او د ولاړ پیش سبقونه هغه شروع کیږي. صحیح شوه. بیا دو زبر دو زیر سکون شد دا ټول سبقونه شاته راځي غنه بسن کوو. دا اوس زموږ مخې ته نوې پوړی شروع شوه. ټیک ده. نو په دې کې به تاسو صرف اوس چې کم سبقونه شاته وي لکه مثال موږ مخارج وي چې دا حرف د کم دی نه ادا کېږي حرف د کم دی نه ادا کېږي نو موږ به تاسو ته اوس حرف نه وایو چې دا حرف به د کم دی نه ادا کېږي. صحیح ده. نو موږ به تاسو ته صرف دا وایو چې دغه چې دی د شي زیر څنګه ویلی شي. صحیح ده. دغه به موږ صرف تاسو ته دا وایو. نور چې دی نور به موږ تاسو ته چې دی دغه نه وایو. صحیح ده. تاسو ته به موږ او زبر زیر او پیش دا نه وایو. ټیک ده. ښه د زبر زیر او پیش به ته وایو خو حرکات به ته نه وایو چې دا مثال مخرجونه چې دا مخرج دی دا مخرج دی دا مخرج دی. ټیک ده. هغه تاسو ویلي هغه به تاسو ځان له خپله اړوئ. نو موږ به صرف د کم سبق دی را سبق سره زموږ کاري لکه مثال پروت زبر شو پروت زیر شو پروت پیش شو. ټیک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه کې چې دی څه ورته وایي دا سبق نمبر 5 دی حرکات. صحیح شوه. سبق نمبر 5 حرکات. الیاس میسیج کړو د وای فای هغه وی دغه دی دا بیل داخل الغواړي ما ته وی نو د ما سره روپۍ نشته دی وی خپل راکړي نو ماته وی ته وی داخلي کې تنها راشي زه به ورکم قاری وس تاسو رشته ته ورکا چې حساب کتاب کو په اخره کې د 80 سیریال لیمنګ به تعالی زبې تعالی درکما 160 ریال به تعالی درکما مساغه وی زما سره روپۍ نشته او تا ته پتر زما سره روپۍ شته غوځانه ټیکټ ټول ترتیب برابروم زما ټول صحیح ده. ټیک صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په منګه سبق نمبر 5 کې به منګه وایو حرکات. صحیح ده. حرکات. نو حرکات څه ته وایي ما تاسو ته وایي چې زبر زیر او پیش زبر زیر او پیش ته څه وایي حرکات وایي. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دغه چې دی د څه ورته وایي مخې ته چې موږ کوم سبق ویلی و د دغه هغه د حروف هجا هغه. صحیح ده. نو حروف هجا دا د هغې نوم و. نو دغه شان حرکات چې دی حرکات نو حرکات د زبر زیر او پیش نوم دی. صحیح شوه. لکه مثال په طور دا پروت زبر پروت زیر او پروت پیش. صحیح شوه. نو د درې وانه د څه وایي حرکات وایي. صحیح شوه. دا جمع ده. نو کو یو منګه وایو نو یو ته حرکت وایي او درې وانو ته حرکات وایي. صحیح ده. درې وانو ته حرکات وایي. زبر ته زیر ته او پیش ته درې وانو ته حرکات وایي. ټیک ته. نو
کوم یو سړی زمونږ تپوس وکړي چې حرکات څه ته وایي نو موږ به ورته وایو چې زبر زیر او پیش ته یا حرکت څه ته وایي لکه مثال په طور حرکت نو ته به ورته څه وایي مثال زبر یا زیر یا پیش صحیح شوه زبر زیر یا پیش دې ته څه وایي یو ته حرکت وي لکه مثال زبر دی نو موږ به دې ته وایو حرکت زیر دی نو دې ته به وایو حرکت که پیش دی نو دې ته به وایو حرکت صحیح شوه او درې واړو ته په یو ځای باندې وایو حرکات څه به ورته وایو حرکات څه به ورته وایو حرکات به ورته وایو ټیک ته نو سبق نمبر 5 کې د ټول لړومبنۍ خبره چې کوي هغه وایي زبر زیر پیش ته حرکات وایي ټیک ته نو یو ته حرکت وایو او درې واړو ته به حرکات وایو ټیک ته په کوم حرف باندې زبر زیر پیش وي هغې ته متحرک وایي لکه په آسان مثال به موږ تاسو ته ووایو لکه دا با ده صحیح شوه په دې با باندې اسم نشته دی موږ به وایو چې با صحیح شوه که دې با باندې دا زبر راغی دا حرکت پې راغی ای حرکت صحیح شوه په دې باندې حرکت راغی نو دې با ته دې ټوټلې با ته به موږ څه وایو متحرکه څه شی حرکت والا دې ته څه وایي متحرک صحیح ده متحرک صحیح شوه زبر زیر دوه خبرې شوې زبر زیر او پیش ته څه وایي حرکات وي او دا حرکت چې په یو حرف راشي نو دغه حرف ته به ټول حرف ته به موږ څه وایو متحرک به ورته وایو صحیح ده لکه مثال با متحرکه ده صحیح شوه حرکت والا ده که حرکت والا وایي که متحرک ورته وایي دوه خبرې شوې یو زبر زیر پیش ته څه وایي حرکات وي او چې دا حرکات مثال زبر زیر او پیش په یو حرف باندې راشي نو هغې ته څه ویلی شي متحرک ویلی شي دوه خبرې شوې ټیک شوه وس مخې ته چې دی مخې ته سبق زمونږ د پروت زبر شروع کېږي چې پروت زبر څه ته ویلی کېږي صحیح ده پروت زبر څه ته ویلی کېږي ټیک ده نو مخې تاسو ته وایي چې پروت زبر نو دا یوه نښه چې کومه تاسو درکړې د مثال په طور موږ به دلته وباسو با او په دې باندې به له پاسه وباسو دا داسې نښه صحیح شوه دا یوه کومه چې نښه ده دا نښه دې ته وایي پروت زبر صحیح شوه څوک ورته وایي ملاس زبر څوک ورته وایي پروت زبر څوک ورته صرف زبر وایي نو نوم ځکه زده کول غواړي چې دا یو زبر دی صحیح ده بیا په دې باندې مثال به طور دوه زبرونه لکه مثال مخې ته روان دوه زبرونه یا به ولاړ زبري صحیح شوه نو دا به کوم راځي نو د دې شکل به موږ پیژنو چې دا څه شی دی دا یو زبر دی صحیح شوه پروت زبر او ملاس زبر دی صحیح ده لیټا هوا زبر ٹھیک تا نو سوی پروت زبر د حرف دی نخې ته پروت زبر ویلی شي دا کومه نښه چې تاسو ته ښودلې ده که نه دا یوه نښه نو دې نښې ته څه ویلی شي پروتو زبر دې ځای پورې یوه خبره شوه دې نښې ته څه ویلی شي پروت زبر صحیح شوه اوس مخې ته وایي چې پروت زبر همیشه دپاره حرف باندې لپاسه وي په حرف باندې څه وي لپاسه وي نو دا دویمه خبره شوه لکه پروت زبر چې دی هغه به د حرف نه دی چپ طرف ته یا ښي طرف ته یا د لاندې اخوا دې خوا به نه وي په کوم ځای کې به وي د پاسه به د حرف باندې به لپاسه وي صحیح شوه نو دوه خبرې شوي یو دې نښې ته پروت زبر ویلی شي پروت زبر همیشه د حرف لپاسه وي صحیح شوه نو خلا آواز بیرته کوو او راکاږو بینا دا ځای دی راکاږو بینا دا درېیمه دا خو به کته خیر راشي دا دوه خبرې یادې کوي دې نښې ته پروت زبر ویلی شي پروت زبر همیشه د حرف لپاسه وي صحیح شوه نو اوس دلته یې تاسو ته کته جوړ او روان لیکلی دي جوړ به څنګه وایو او روان به څنګه وایو جوړ به څنګه وایو او روان به څنګه وایو ټیک ده نو با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی صحیح شوه نو اوس جوړ چې موږ وایو لکه ځان له سبق جوړ کا نو سبق به څنګه جوړی یو حرف لکه مثال له با نه به جوړ څنګه روان به څنګه روانیږي نو تا ته وایي چې با او زبر چې دی دا د دې دواړو جوړ دی لکه مثال با او زبر د دې دواړو جوړ دی نو روان به د دې دواړو څنګه راځي نو بد دی روان دی صحیح شوه با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی درې خبرې شوې یو دې نښې ته پروت زبر ویلی شي پروت زبر همیشه د حرفو لپاسه وي پروت زبر همیشه د حرفو لپاسه وي د لاندې نه وي سیټ ته نه وي دا به یاد ساتئ چې پروت زبر به کوم ځای کې وي د حرف لپاسه وي صحیح شوه نو با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی
صحیح شو دغه دوه خبرې شوې. وس اصل او اهم خبره جدا ده په زبر کې او په زیر کې او په پیش کې. دا خبره په درې وانو سبقونو کې یاد ساتل ته کوم بیا بل ځای نه کوم. زبر زیر او پیش په دې کې به د دوو خبرو خیال ساتو. د څو خبرو؟ د دوو. یو بوله جټکنه ورکو. صحیح شو یو بوله جټکنه ورکو او بل به راکاګونه. لکه مثال به تور جټکه بسنګي حمزه زبر ا دسی دیته جټکه ویل شي. صحیح شو لکه راکو بینا او نه به راکاګو لکه با زبر با زبر با دته راکاګل ویل شي. صحیح شو نو پروت زبر به خو وایو. صحیح شو لکه با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی بد دی روان دی بم نوایو او با بم نوایو. ټیک شو دغه دوانه دا دوه خبرې شوې. یو بوله جټکنه ورکو او یو به راکاګونه. صحیح شو نو د دې پورې پوره دی که مخکې سبق بسې ویم. ها صحیح ده. اوس سبق ته بیا دوباره وایم غوږ ته کېږئ. صحیح ده. سبق نمبر 5 حرکات. زبر زیر او پیش ته څه وایي؟ حرکات وایي. د دې زبر زیر او پیش نوم څه شی دی؟ حرکات دی. تاسو ته ما په لومړۍ کې ویلي وو چې هر څیز دپاره درې څیزونه زده کول ضروري دي. یو د هغې نوم، یو د هغې شکل، یو د هغې اواز. صحیح شوه نو زبر زیر او پیش د دې نوم څه شی دی؟ د دې نوم دی حرکات. صحیح شوه نو اوس مثال کې د یو زبر زیر او پیش په یو حرف باندې راشي هغې ته څه وایي؟ متحرک وایي. دوه خبرې شوې. بیا وایي دې نښې دا پروت زبر ویلی شي. دا کومه نښه چې تاسو درکړې ده نو اوس دا پروت زبر کوم ځای وي؟ کته وي، چپ طرف ته وي، ښي طرف ته وي، له پاسه وي. نو وایي پروت زبر همیشه د حرف له پاسه وي. با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. 5 خبرې شوې. شپږمه خبره دا ده چې زبر زیر پروت زبر پروت زیر او پروت پیش کې به د دوو خبرو خیال ساتو. یو بوله جټکنه ورکو او بل به راکاګونه. صحیح شوه نو اوس کم ملګری او هغه دا سبق اورول غواړي پوه شوی پې یا سبق متعلق څه تپوس کول غواړي نو کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس کې سبق نمبر 5 کې موږ حرکات ویل. حرکات جمع د حرکت ته. زبر زیر پیش ته حرکات وایي. په کوم حرف باندې راشي؟ حرف د پاسه چې زبر زیر پیش راشي هغې ته متحرک وایي. او دا پروت زبر چې دا کوم چې لیکر خاوند ته کېده دې ته پروت زبر ویلی شي. پروت زبر همیشه د پاره دا به مونږ دا راکاږو د پاسه د حرف د پاسه وي. او پروت زبر د حرف د پاسه وي. او با زبر د دې جوړ دی جی او به د دې روان دی. جوړ دی او به د دې روان دی. په دې ټکي باندې زه پوه نه شوم څنګه چې با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. روان او جوړ نه پېژنې؟ با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. یعنی مثال دغه شو که نه؟ لکه مثال به طور موږ یو حرف جوړو که نه؟ لکه دا په موږ په خویه باندې وایو. یو موږ وایو په خویه باندې ویل، یو په ټکو باندې ویل. پوه شوې؟ نو په ټکو چې وایي لکه مثال با زبر با نو با او زبر چې دی که نه دا دواړه حرفونه چې موږ یو ځای کوو دې نه چې کوم اواز راوځي هغه دې روان دی. لکه موږ روان څنګه وایو؟ بصره بصره. صحیح شوه نو دا یې جوړ دی. لکه مثال با او صا او را دا د دې جوړ دی. نو دا درې واړه چې موږ یو ځای کوو نو دا به څه شي؟ د دې نه به روان جوړ شي. او دا با او صا چې دا د دې سره با زبر د دې جوړ دی او به د دې روان دی. نو به چې روان شو، سوه چې روان شو او را چې روان شو دا به موږ د خوی سبق دپاره دا به روانېږي. لکه مثال با صا را. پوه شوې؟ جی 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 اوس پوه شوم بلکل. ها او اوس لاندې دوه خبرې کومې وشوې؟
لاندې چې کومې دوه خبرې وشوې چې زبر زیر پیش کې بله دوو خبرو خیال ساتو یو بله جټکنه ورکو او بل به یې راکاږونه راکاږونه لکه جټکه ورکول داسې شو لکه با زبر با زور بول نه ورکو او راکاږل داسې شو لکه مثال با زبر با یا ورسره الف ولګه یا دې ورسره ولاړ زبر ولګاو نو دا بیا څه شو دا بیا غلط شو صحیح شوه نو با زبر با او بل ملګری سبق واره شا بیا مونږ شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5 حرکات. زبر زیر پیش ته حرکات وایي. کوم حرف باندې زبر زیر پیش وي هغه حرف ته متحرک وایي. پروت زیر پروت زبر دی نهی ته پروت زبر ویلی شي. پروت زبر همیشه د پاره حرف باندې لپاسه وي. کوم حرف باندې چې پروت زبر وي هغه به جټکه بوله نه ورکو او راکاږو به نه نو پروت زبر زیر او پیش په درې واړو کې به دا خبر یاد ساتو چې دې حرف له به جټکنه لکه مثال به طور په کم حرف باندې چې زبر راغلی یا به زیر راغلی یا پیش راغلی یو زبر یو زیر او یو پیش نو دې له به موږ جټکنه ورکو او دا به موږ راکاږو نه صحیح شوه پوه شوې ملګري